رخصت فی الکذب والخدیعه فی الحرب. یو ګوره غدر دی یو دوکه ده. غدر په جنگ کې جایز نه دی، خیانت جایز نه دی. دوکه چې ظاهر باندې یو څه ګوري ګني چې زه خو حمله نه کوم، ناڅاپه حمله وکړي په ظاهر باندې روان شي چې خلک وایي چې دا خو لاړ ځای پرېښود ته بېرته راوګرځي. داسې د دوکه په جنگ کې جایزه ده. دغه رنګه دروغ کې بعضې علماو دا ویلي چې مراد تعریضات دي، حقیقتا دروغ نه دي، خو بس دې ته حاجت نشته. جنگ کې دروغ راغلي چې خلکو ته وایي چې موږ به ګوره جنگ نه کوو او موږ به حمله نه کوو او بیا یې حمله وکړي. د دې لپاره چې ستا پکې مصلحتي نو دا جایز دی په جنگ کې. وبه حدثنا عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. حرب او جنگ خدعه ده. وی خدعه دې ته ویل کېږي چې اظهار امر و اضمار خلافه، اظهار د یو کارو کې او پټ پر سره بل څه کې. نو د ظاهر او د باطن په منځ کې دی. نو وی کچیرته په دې کې خداع، داسې خداع وو چې هغه غدر پکې، نقض عهد پکې، بیا فلا یحلو. وبي باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم غزا. حافظ ابن حجر روایت نقل کړی دی د جابر رضی الله عنه نه. امام مسلم